نو درواغ ویل دا غټه ګناه ده. کتاب الکبائر کې 80 ګناهونه راجمع کړي دي. په دې 80 ګناهونو کې یو دغه هم راجمع کړې ده چې په درواغو باندې همیشه توب کول دا هم غټه ګناه ده. خداوند متعال د درواغجنو باره کې خداوند متعال فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فنجعل لعنة الله على الكاذبین. خداوند متعال فرمایي موږ لعنت ویلی دی، یعنی لعنت د الله تعالی دی وي په هغه چا باندې چې څوک درواغ وایي، د الله لعنت دی وي. بل ځای خداوند متعال فرمایي قتل الخراسون، هلاک کړه سوي دي هغه کسان چې هغه درواغ وایي. بل ځای خداوند متعال فرمایي ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. الله په تحقیق سره الله هدایت نه کوي هغه چا لره چې هغه اسراف کوونکی وي او هغه چا لره چې هغه درواغ ویونکی وي. دغه دوه خلقو لره چې هغه اسراف کوونکی اسراف کوي او درواغ وایي، دو خلقو ته خداوند متعال هدایت نه کوي. اسراف کول دا مطلب چې بې ځایه خرچ کول، د دین په لاره کې خرڅ کول، یتیمانو مسکینانو سره لاس نیول، دا اسراف نه دی. اسراف دې ته وایي چې د الله په لاره کې مصرف ونه کړي، یا په شراب خپل مال مصرف کړي، یا په قمار باندې، یا په سود باندې، یا په درواغو باندې خپل مال مصرف کول، دې ته اسراف وایي. د اسراف باره کې خداوند متعال فرمایي ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. په تحقیق سره اسراف کوونکي دا د شیطانانو ورونه دي. خداوند متعال د شیطانانو ورونه ورته ویلي دي هغه څوک چې هغه اسراف کوي. نو خداوند متعال په دې آیات کې فرمایي ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. په تحقیق سره الله هدایت نه کوي هغه چا لره چې هغه اسراف کوونکی وي او هغه چا لره چې هغه درواغ ویونکی وي. دغه رقم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله ورځ د قیامت سي نو خداوند متعال به د درو نفرو سره خوندوري خبرې نه کوي او دغه رقم په نظر د رحمت به نه ورته ګوري او دغه رقم د دوی ګناهونه به نه ورته معاف کوي. هغه څوک دي؟ هغه 3 نفره دي. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي 3 نفره داسې دي چې خداوند متعال په ورځ د قیامت نه د دوی سره د مهربانۍ خبرې کوي او دغه رقم نه دوی د په نظر د رحمت ګوري او دغه رقم نه دوی د ګناهو څخه پاکوي. هغه 3 نفره څوک دي؟ اول هغه شیخ دی چې هغه زنا کوي، یعنی هغه بوډا چې هغه زنا کوونکی وي، چې هغه مامره سي د 40 کالو واوري په ژرې کې مسافت السپین تارونه پیدا سي، بیا هم دی د زنا څخه ځان نه بچوي، بیا هم دی زنا و لواطت کوي، توبه نه باسي. خداوند متعال به په ورځ د قیامت په نظر د رحمت دغه سړي ته نه ګوري او نه به ګناهونه ورته معاف کوي. او دویم هغه مشر چې هغه درواغ وایي، هغه مشر چې درواغ ویونکی وي، درواغ وایي، دغه دویم نفر چې هغه مشر وي او درواغ وایي په ورځ د قیامت به خداوند متعال په نظر د رحمت نه ورته ګوري او نه به ګناهونه ورته معاف کوي او نه به د مهربانۍ خبرې ورسره کوي دغه کس لره. او دریم هغه فقیر دی چې هغه فقیر هم وي او متکبر هم وي، تکبر کوي. فقیر سره تکبر نه کول پکار. فقیر چې جنت ته 2 کاله مخکې تر غني ځي هغه فقیر وي چې هغه خپل فقیر به فقیرتوب باندې صبر کوي، صبر یې کړی وي، متکبر نه وي. نو هغه فقیر چې هغه متکبر وي، تکبر کوي، تکبر ته الله خوښ نه وي. د تکبر خصلت دا د الله خصلت دی، دا د الله صفت دی. الله متکبر دی. د انسان سره تکبر نه وایي، خاص کر د فقیر سره تکبر نه وایي. نو فقیر چې فقیر وي او متکبر هم وي
دغه دریم کس چې فقیر او متکبر وي الله په ورځ د قیامت په نظر د رحمت، الله په ورځ د قیامت د مهربانۍ خبرې، الله په ورځ د قیامت بخشش نه ورته کوي. نو دغه درې کسان دي چې خداوند متعال به په ورځ د قیامت دوی ته بخشش نه کوي. درواغ ویل اصحاب فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هیڅ کله د درواغو اجازه نه ده ورکړې چاته چې درواغ ووایي، مګر په درو ځایو کې د درواغو اجازه یې ورکړې ده. که درو ځایو کې درواغ وویل سي خیر دی، ما سوا دغه درو ځایو نه نور هیڅ کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د درواغو اجازه نه ده ورکړې. اوس وګورئ معاشره په کومه خوا روانه ده. په کلي کې هم درواغ، په مسجد کې هم درواغ، په دکان کې هم درواغ، په سوداګرۍ کې هم درواغ، په اخیستلو په خرڅولو کې هم درواغ. یوه خبره هم بغیر درواغو نه ده پاته چې مجلس شروع یې خامخا درواغ ورپسې ویل کېږي. او اوس خو دکانداران موږ ته وایي چې مولوي صاحب چې د درواغو نه وایي سودا مو نه کېږي، درواغ به خامخا وایو. که رښتیا خبره ورته وکړو بیا مني نه، نو په کم سوداګري کې چې درواغ شروع سي، په کم اخیستل او خرڅول کې چې درواغ شروع سي، نو هلته بیا برکت چیرې وي؟ هلته بیا د الله رضا چیرې وي؟ هلته بیا د الله د رسول رضا چیرې وي؟ چې الله د څخه ناراضه وي دا ټول دنیا یې ستا، دا دنیا و ما فیها یې ستا، څه فایده؟ دنیا خو یو غادره شی ده، یو مرداره شی ده، یو پلیته شی ده. مخکې ما درته ویلي وو الدنیا غادر لا یحصل الا بالغدر. یو دوکه ورکوونکی شی ده، نه حاصلېږي مګر په دوکې سره. دوکه به ورکوې، ورور ته به دوکه ورکوې، اکا زوی ته به دوکه ورکوې، تربور ته به دوکه ورکوې، دوست ته به دوکه ورکوې، او دغه رقم کلیوال ته به دوکه ورکوې. په دوکې سره به دنیا حاصله، بغیر دوکې نه دنیا نه حاصلېږي. نو ټول معاشره په درواغو باندې روانه ده. دا اوس نن سبا چې برکت نسته، خیر نسته، د ژوند سکون نسته، اطمینان نسته، دا وجه دا ده چې الله موږ څخه ناراضه ده. د قرآن سره لازم سه، د قرآن سره ټچ سه، په قرآن باندې عمل وکړه. که د ماښام د در سره هم نه وي، تا ته به د زړه سکون وي، د زړه اطمینان به وي درته، راحت به وي درته، روحاني خوشحالي به درته وي. که چیرې د قرآن سره لازم نه، د قرآن سره ټچ نه، په قرآن باندې عمل نه کوه، که دا ټوله دنیا ستا وي، سره زر و سپین زر ستا وي، جایداد ستا وي، بیا به هم د زړه سکون نه وي درته، بیا به هم اطمینان نه وي درته، بیا به هم راحت نه وي درته، بیا به هم خوشحالي درته نه وي. نو قرآن موږ ته وایي چې درواغ مه وایه، حدیث موږ ته وایي درواغ مه وایه. قرآن و حدیث موږ ته وایي چې درواغ لویه ګناه ده، څه وړه ګناه نه ده، کوچنی ګناه نه ده، بلکې لویه ګناه ده، لویه ګناه. لوی ګناه دا مطلب چې بغیر د توبې نه معاف کیږي. توبه به باسي الله لره بیا معاف کیږي، هغه هم د الله خوښه ده، که درته معاف یې کړله که درته معاف یې نه کړله. نو درواغ ویل دا د الله رسول منع کړي دي، مګر په درو ځایو کې درواغ ویل وای خیر دی که درو ځایو کې وویل سي. یو دا چې د دوو خلقو په منځ کې چې صلح کوي، سپین ږیري راولاړ سي د دوو خلقو، د دوو قومو، د دوو کورو په منځ کې چې صلح کوي، که دلته سپین ږیري من جانبین درواغ ووایي، هغه هم د اصلاح دپاره چې د دوو خلقو اصلاح وسي، درواغ وویل سي خیر. په دې باندې الله نه معاف، الله په دې باندې سړی نه نیسي. او دویم په جهاد کې چې جهاد خداع ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي جهاد خداع ده، چلو چل بازی ده. که په جهاد کې درواغ وویل سي خیر دی. بالفرض حمله کوي په یو ښار باندې، خپل
مجاهدینو ته ووایه چې په کله باغ باندې حمله کوو او ستا حمله قصب په کوټ باندې وي خو لیکن چلو چل بازي د دې لپاره چې سی ډي ونیسي بل ځای ورته وشي دلته زه حمله کوم کمانډر ورته ووایي مشر ورته ووایي په دې کې الله تعالی نیسي او دریم چې الله تعالی نیسي چې ښځې ته څه ناڅه درواغ ووایه ښځې ته هم څه ناڅه درواغ ویلم په دې سره الله تعالی نیسي ځکه چې د ښځې میل و بل چاته ونیسي داسې باتوره یم او داسې غیرتي یم او داسې کاروبار مې روان دی او ټول خلک ما سې نه بیریږي او دا دی و هغه دی داسې خبرې کول ښځې ته چې هغه ستا سره مینه محبت پیدا سي بل چاته میل ونیسي دلته هم الله تعالی نیسي ما سوا د دغو درو ځایونه نور اخواته قطعا درواغ منه دي درواغ به نه وایاست که درواغ مو وویل الله رسول ناراضه ده الله رسول د سنې ناراضه لوی ګناه دې وکړله په لوی ګناه کې اخته شوی یو ورځ یو سړی راغی اصحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی ورته ویې ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د اغلا مې عادت جوړ شوی دی یو داسې طریقه راوښایه چې د اغلا پرېږدم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې درواغ مه وایه نو اصحابي ورته فرمایي چې دا به څنګه سي زه وایم اغلا مې عادت دی او ته راته وایه درواغ بس وایه درواغ مه وایه نور به انشاءالله هر څه مسله حل سي نیمه شپه کېږي د خو عادت جوړ شوی دی او پښتو کې متل دی وایي که چیرې دا څوک ووایي چې دا غر وستا پښو ته راغی دا ومنه او که څوک دا خبره وکړي چې عادت یې پرېښوی یو سړي دا مه منه عادت دونې سخت دی پرېښول ډېر په سختۍ سره عادت پرېښول کېږي نو نیمه شپه سول د خو عادت جوړ شوی و د اغلا بس نور طاقت یې ونستو روان سو ووتی چې ووتی نو ځان سره وویله چې ما خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دا وعده کړې ده چې زه به درواغ نه وایم او که چیرې د اغلا زه وکړم او سهار ما څخه رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړي چې هلکه نیمه شپه د شپې دې خو غلا نه یې کړې که زه ورته وایم چې یا نه دې مه کړې خو درواغ راځي بیا او زه خو درواغو څخه منع کړی یم او که ورته وایم چې غلا مې کړې ده خو بیا خو مې لاس پرې کوي ځکه هلته خو شریعت و که نه اوس خو شریعت نشته نو بیرته د لارې څخه راوګرځېدی غلا یې ونه کړل ولې دا غلا پرېښول سبب د دې وګرځي چې درواغ یې پرېښول نو هر څوک چې درواغ پرېږدي دی به د هر څه ګناهو څخه مڅوي محفوظ وي ځکه سبا خو وایي درواغ یې پرېږدي سبا یو پوښتنه ځینې وکړي دی خو وایي چې ما درواغ پرېږدي نشي ویلی بارو که زنا یې کړې وي که لیواتت یې کړې وي که غلا یې کړې وي که چرس یې ولی وي که مثال وتله ځوان یو کرکټ کړی وي که قمار یې ولی وي او که دا کس وکړي زه به درواغ نه وایم نو هېڅ کار نشي کولی وایي ځکه درواغ ورسره مې توبه باسلې سبا به پلار پوښتنې سین راسره وکړي یا به یو شپېنډر یې پوښتنې راسره وکړي خامخا ورته وایم مجبور یم چې دا کار مې کړی نو درواغ لویه ګناه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې درې خصلتونه د منافق دي دغه درې خصلته که چیرې پټ کې موجود سوله پوه سه چې دا منافق دی ثلاثة آیة المنافق ثلاثة علامې د منافق دا درې دانې دي کم کم اذا حدث كذب و اذا وعد خلف و اذا اؤتمن خان کله چې خبره کوي بس درواغ وایي په درواغو به ځان خلاصوي و اذا وعد خلف کله چې وعده وکړي د وعدې مخالفت به کوي بس وعده به نه پر ځای کوي و اذا اؤتمن خان کله چې امانت ورکړي په امانت کې به د څه کوي خیانت کوي د منافق دغه درې علامات دي که دغه درې علامات پکې کې موجود سول علامه د نفاق په دې کې موجوده ده کله چې خبره کوي درواغ وایي
کله چې وعده وکړي د وعدې مخالفت کوي، کله چې امانت ورکړي په امانت کې به څه کوي؟ خیانت کوي. او بل ځای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو درواغ دی یو رښتیا ده. یو سړی رښتیا وایي، دا رښتیا ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي رښتیا ویل نیکی ده. رښتیا ویل دا نیکی ده او دغه نیکی تابعی و جنت لره. ولې چې نیکی کوي خو جنت ته به بیایي. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو انسان رښتیا وایي او د رښتیا سوچ وایي چې یاره زه به رښتیا وایم حتی تر دې پورې چې د الله په نزد دا نوشته چې دا صدیق دی، رښتیا ویونکی دی. چې ور عند الله صدیق نوشته سو بیا صدیق یې. او یو درواغ ویل دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي درواغ ویل دا ګناه ده. درواغ ویل دا ګناه ده او ګناه سړی بیایي و دوژخ لره، جهنم ته سړی بیایي. و یو انسان درواغ وایي د درواغ سوچ ووي، درواغ وایي او د درواغ سوچ وایي حتی تر دې پورې چې په نیز د الله کذاب نوشته شي یا دروغجن دی.